ته په څه باندې وابي شوې دا په څه وجه باندې دا مسلک قبول کو دا تپوس د سیده سمیه رضی الله تعالی عنها نه وکړه چې کله راوړي وتړی د یوې خپې نه سمیه بلې خپې نه وتړی اے سلفیانو ورونو تا سره به قدر نه وي اے ورونو تاسو ته به مفتو کې ملاو وي اے ورونو ستاسو مشران به اهل الحدیثو ستاسو استادان به اهل الحدیثو زمونږ استادان اهل الحدیث نو زمونږ مشران اهل الحدیث نو زه د بریلیت په ماحول کې لوی شوی یم مونږ په خپلو لاسو د غیر الله ذبح کړي دي مونږ په دې خپلو لاسو تقسیمونه کړي دي د شربتونو د حسن او د حسین مونږ د څوارلسمې ځوان په نوم باندې منښتې کړي دي مونږ د دې حالاتو نه تیر یو اے خلقه ماته پته ده چې د قرآن او د حدیث منهج څومره دروند دی په رب مې دې قسم وي زما بره هغه په ربو هغه رب العالمین چې د عرش د پاسه استوا کړې ده هغه رب سره مې د رب په دې کور کې واده ده تمام اهل الحدیث دې ورستو شي تمام دنیا دې ورستو شي ما ته خو رب د قرآن او د حدیث داسې مشن را کړی دی زما سر د تن نه جدا کېدی شي زما هر اړوکې ذره ذره کېدی شي خو زما د سینې نه د قرآن او د حدیث مینه انشاءالله نشي وتی زه خو پې خوشحاله یم زه خو پې مطمئن یم ای قومه تاسو پې مطمئن شئ او د اطمینان دلیل دا وي چې سړی ورسره مینه شروع کړي د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ داستان هم اورېدلی که نه د حق پسې روانو څومره تکلیفونه څومره مصیبتونه ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ څومره دردونه څومره غمونه څومره لتې څومره سوکان د الله په کور کې راوغورځو د پاسه پې ولاړ دي هغه عتبه د پڼو په سوکو سوکو باندې د هغه سترګو کې ګزارونه کوي ابوبکر صدیق پې د پاسه پروت دی هغه هم لتې خوري ای خلکو حق پسې خلکو وینې توی کړي دي حق پسې خلکو کورونه پرېښي دي حق پسې د بلال مرۍ ته پړی اچولی شوی دی د حق زور د مکې او د مدینې د کوڅو نه تپوس وکړه د حق د انقلاب د سیدنا بلال نه تپوس وکړه د حق د زور د ابوذر غفاري نه تپوس وکړه د حق د زور د شاه بن ابي طالب د هغه تورو شپو نه تپوس وکړه د حق قدر د هغه سنمنو د یشولو د هغه یشېدلې اوبو نه تپوس وکړه د حق د زور دپاره خباب بن الارض نه تپوس وکړه د حق دپاره عمار نه تپوس وکړه د حق دپاره یاسر نه تپوس وکړه د حق د قبلولو دپاره او د حق د درد دپاره د سیده سمیه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړه بوډۍ زنانه ده علامه ذهبي سیر اعلام النبلا کې لیکي هغه وایي قلم مې مخکې نه ځي هغه وایي ژبه مې په منبر نه چلېږي زموږ مخې ته سیده سمیه رضی الله تعالی عنها ده بوډۍ زنانه ده د ابو جهل په انډر کې ده د قرآن مینې زړه ته وردننه شوه د محمد مصطفی محبت زړه ته وردننه شو تمام مکه خلاف ابو جهل ته خلاف خاندان ته خلاف ښځه او خاوند او بچي درې واړه د سکروس کروټ کو د پاسه پراته دي په سینې ګټې پرتې دي ای سمیه د محمد مصطفی نه رستو شه وایي نه رسته کېږم ای عمار او یاسره د محمد مصطفی نه رستو شه وایي نه رستو کېږم منلې مې دی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زما گواهي دا ده چې هغه رب سره لات شریک نه دی منات شریک نه دی عزا او هبل شریکان نه دي میا کریم شاه بابا شریک نه دی تورډیری بابا شریک نه دی پیر بابا شریک نه دی کاکا صاحب شریک نه دی دا زما د زړه آواز دی واشهد ان محمدا عبده ورسوله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی د الله رسول دی دا مې زړه تسلیم کړي دي د دې نه رستو کېدلو والا نه یم هغه سمیه ده چې کله ورته بار به وایي رستو شه نه رستو کېږم ابو جهل کمیټې راوغوښته وایي داسې ذلت سمیه له ورکئ داسې زور سمیه له ورکئ چې ښځې مو یریږي سړي مو یریږي څوک د حق نوم وانخلي
بوډۍ سمیه سکروټ کو د پاسه پرته ده، کاڼي پې د پاسه پرته دي. میټینګ شروع شو، سمیه له سزا تجویز کوي. ورونو مونږ ته د حق څه پته ده؟ مونږ ته خو تیاره نوړی راکړی شوې ده. د سمیه نه تپوس وکړه، سرې سکروټ کې دي، د پاسه پې سمیه ده، د پاسه پې کاڼي دي، زنانه ده، لباس یې ته ایستی دی. د زنانو حیا ته وګوره، ابو جهل پې د پاسه ولاړ دی، که جورې اغوستي دي، که کمبل یې اغوستي دي، که د دنیا لالچ یې اغوستی دی. ای توغنو والو دا څه توغنې مو شروع کړي دي؟ وایي ته په څه باندې وابي شوې؟ تا په څه وجه باندې دا مسلک قبول کو؟ وایي دا تپوس د سیده سمیه رضی الله تعالی عنها نه وکړه. سرې سکروټ کې دي، د پاسه پې سمیه ده، 80 کاله عمر دی، سرې سکروټ کې دي، د پاسه پې کاڼي پراته دي، د مرګ فیصلې کېږي. هغه بیا هم وایي که منم الله منم، که منم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منم. فیصله یې دا وکړه چې 2 اوښانو یا اسپو والا راولې. توجه مو شته؟ کاسې لګیا یم. 2 اسپو یا اوښانو والا راولې. علامه ذهبي سیر اعلام النبلاء د علماو کتلې د تاریخ. هغه وایي زما قلم مخکې نه ځي. دا خو زمونږ زړونه سخت دي، بس وایو یې پروا مو نه وي. سړی په ښځه پرته ده په سکروټ کو، وینې د بدن نه بهېږي په سکروټ کو، د پاسه پې کاڼي پراته دي او ابو جهل ولاړ دی، هغه ځای جرګه کېږي د هغې د پانسۍ او د مرګ او د بېعزتۍ. وړه خبره ده، خود وړه د ځای په ممبر وام، هېڅ پروا نشته. تاسو یې اورئ، ښه مزېدار کیسه د شروع ده. ما او تا ته پته نه لګي، دا د سمیه د سرمن نه تپوس وکړه، دا د سمیه د زړه نه تپوس وکړه، دا د سمیه د حیا نه تپوس وکړه، دا د سمیه د خاوند نه تپوس وکړه، دا د سمیه د زوی نه تپوس وکړه چې څومره درد دې په چا تېر شوی دی، دا غم دې په چا تېر شوی دی. ما او تا یې صرف اورو، ما او تا یې صرف کتاب کې ګورو. فیصله کېږي د مرګ. ابو جهل راغی، وایي چې 2 اسپو یا اوښانو والا راوغواړئ. راویې غوښتل، سمیه همدقسې ورته ګوري. رسۍ هم راوړی، رسۍ هم راوړلې. رسۍ چې کله راوړي وتړی د یوې خپې نه سمیه، د بلې خپې نه وتړی. وی تړی، وی تړله، خاوند دې ولاړ دی. برداشت خبره ده، برداشت به کوو ما ورته چې د چا د ښځې خپې ته پړی اچولی کېږي، برداشت به کوو، برداشت به کوو، پښتانه یو برداشت به کوو. دین به م پرېږدو، کلی به م پرېږدو، ایمان به م پرېږدو، دې بېعزتۍ ته به تیار دی شو. خپه یې ور مخکې کړه، ښځه ده، حیا لري، وتړه. وایي دا بله خپه م را دې خوا کړه، بله خپه م ور دې خوا کړه. ای ابوجهله زړه دې د کتو دی، حیا نه لري، غیرت هم نه لري. ای ابوجهله خپله ښځه او خور مور هم نه لري. یو اس طرف ته وی دې طرف ته روان شه او بل ته وی دې طرف ته روان شه. یو اس په داسې روان دی او سمیه رضی الله تعالی عنها خپې یو چتې کړي دي، د حیا او د شرم مقام نه ګډه د مقام خپې یې نیغې کړي دي. بیا په دې یې معاف نه کړه، طبقات د ابن سعد اوچت کا، څلورم جلد کې حالات د سمیه راواړوه. هلته وایي په دې یې پرې نښوده، یو اس په یوه روان، بل اس په بل طرف باندې روان،
پدی پرین خدا ابو جہل خنجر رو باسو تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ پا شرمگاہ کی گزارو کو اے خلق قوم پا تماشا دے اے خلق قلم والا پا تماشا دے اے خلق غریبانان صحابہ پا تماشا دے سیدہ سمیہ زنان دا غیرت مظاہرے اکلا دا اسلام دا پارا پا من دو ٹکڑے شوا دا زمونگ اسلامو دا زمونگ دینو مونگ تے غیرت خود لیو مونگ تے حیاء خود لیوا او سمیہ پاغ چو کے ابو جہل تا خطاب کئی اے ابو جہلا زماد بدن کپڑی خو استیشی زماد وختونا کم سیل اری کولیشی زماد سرنا لپٹل اری کولیشی خوئے تاریخ والا وورے دا سمیہ دا سنین ایمان نشیستے اے نارینا تب غیرت کے مڑا اے نوجوانا ستا بس غیرت بھی پا دین یار اے سپنگرو اے زوانانو اے پا بازار کے گرزیدن کے زنانو اے دا ٹی وی او دا ڈرامو دا فلمونو عادت نارینو نوجوانانو زنانو اے دا ہر قسم پیشن باندے منور زنانو اے ہر ڈل کتا گڑی دن کے زوانو زنانو اے پا ہر غم کے اوپارے خادے کے رسم و رواج نا متاثرہ مسلمان نارینا و زنانا اگورا دا خپل سمیہ تاریخ دا سڑو تاریخ دا تا نبیانوم پر اب میں دا قسم وی پا شریک بماو تا دا آگے زنانا تاریخ تو نرسو عرض میں دا کو حق یو لوئے ملغل روا سمیہ تا نصیب شو زان پا منز دوکو دا حق دا پاراو کنا اے اہل الحدیث عوامو ماو تا تا نصیب دے بیان تم پٹیم نشورات لے ماو تا تا نصیب دے دا حدیث و درس کے ناس تم نشو کولے ماو تا تا نصیب دے دا قرآن درس لٹیمم نشتا ماو تا تا نصیب دے چھ کمزے پر رفو الیدین پابندی التا رفو الیدین قدری نشو کولے ملت دا معاشرے پا سنت و عمل نشو کولے اغی سر دا تن جدا کو پروایو نکلا